باب اول د صيغو په بیان کې دي او په دوه فصل باندې مشتمل دي. په فصل اول کې د افعال او د گردانونو بیان دي او په فصل ثاني کې اسماء مشتقه او د گردانونو او غیرو بیان دي. په فصل اول کې مونږ ویلي او څو باسري شپږ شپږ باسونو کې اول باس د شپږو بابونو دي الابواب جو دوی لیکي. شپږ بابونو کې اول باب د نصرین سرو ده ماضی به فتح العين و مضارع بضم ماضی به فتح العين و مضارع بضم العين نصر ينصر فعل يفعل. دیم ماضی بفتح العين و مضارع بكسر العين ضرب يضرب. دریم دواړه بفتح العين بلکې دریم دا وایا ماضی بکسر العين او مضارع بفتح العين. سمع يسمع. څلورم دواړه بفتح العين فتح يفتح او پنځم نمبر دواړه بکسر العين حسب يحسب. او شپږم نمبر دواړه بضم العين کرما يكرم. دا خبرم کړی و چې کله ماضی مفتوح العين وی خلاصه ده مضارع ور سره څو قسمه راتلی شي درې قسمه. بضم العين امراضی نصرین سرو باب ته جوړیږي. بکسر العين امراضی ضرب یضرب ته جوړیږي او بفتح العين امراضی فتح یفتح ته جوړیږي. او کچری ماضی مکسور العين وی یو سره مضارع دوه قسمه راځي. مضارع مکسور العين وی حسب یحسب او مضارع مفتوح العين وی سمع يسمع. او کچری ماضی بضم العين وی مضارع سره یو قسم راځي بضم العين کرما یکرم. دویم باز د ماضی بیانو پدې کې خپل درې خبرې وي. اول د ماضی د صيغو د گردان بیانو هغه دا چې د ماضی د بار څول صيغې دي پای کې درې اولنې د غایب د بار دي. اول واحد مذکر غایب دویم تثنیه مذکر غایب او دریم جمع مذکر غایب. اور پسې درې د واحد درې د مؤنث غایب د بار دي واحد تثنیه او جمع مؤنث. به درې د مخاطب مذکر د بار دي هغه طریقې سره واحد تثنیه جمع او به درې د مؤنث مخاطب د پاره دي په هغه طریقه باندې. او اخیره کې دوه شری د متکلم د پاره دي. اوله صيغه د واحد متکلم مذکر وی کوم مؤنث وی او دیمه د تثنیه او د جمع د پاره کوم مذکر وی کوم مؤنث وی. گردان ادا سي د ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. دیم ماضی کی مجهول جوړولو طریقه. مجهول به څنګه جوړو وغدا شي ماضی کی فا کلمې ته ضمه ورکو او ما قبل اخر یعنی ان کلمې له کسره ورکو مجهول به جوړيږي. کاغه نصر باب وی فتح باب وی او کم یو به د شپږ بابونه دا طریقې ده. فعل طریق وزن معنی به جوړو لکه نو سرا زوري باب. دریم ماضی منفی جوړولو طریقه. نمازی منفی کی پما سرم منفی کیږي فلا سرم ودوم رد چې بلا سره منفی کې نو بل لا بسره د بل ماضی مروړي فلا صدق ولا صلى على الصلاه. دو باسه دریم باس توجه کوي ښا مضارع بیان مضارع د صيغو بیان او دغه گردان نو صيغه مولي سي صل صيغه دي دا په طریقه د علم صيغه من نه ویوخه علم دې کنه ته صل سدي کنه صل صيغه دي درې اولنی د مذکر د بار اور پسې غائب مؤنث غائب به اور پسې مذکر مخاطب به اور پسې مؤنث مخاطب به اخر کې د متکلم. گردان به څنګه یضربو یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. به اور پسې د مجهول جوړولو طریقه هغه دا چې حرف مزند له ضمه ورکی ما قبل اخر له فتحه ورکی يفعل وتجوش يضرب ويضربان يضربون اخر بوري و څو بس شو درې څلورم بس عوامل د مضارع کې څو عمل کوي لفظ کې کوي یا معنی کې کوي دا ټول بیان کو. اول نمبر لا مضارع کی صرف معنی کې عمل کوي چې مثبت ته منفي تاړي لفظ کې عمل نه کوي. لا یضرب ولا یضربان لا یضربون تر اخیری وی اور پسې لن د رسریخ کا لن مضارع کې لفظ کې عمل کوي معنی کې کوي
معنی کې عمل دا کوي چې مضارع مستقبل پورې خاص کوي منفي کوي او تاکید په کې پیدا کوي بنفي کوي او لفظ کې عمل دار چې مضارع څل صيغه دي هغه کې دوه صيغه چې دي دا مبني دي پاتې شولې دوله صيغه په دوله صيغو کې په وو کې نون اعرابي راځي چې څلور تسنیه دي دوه جمع مذکر دي یو واحد مؤنث مخاطب را دي وو وړو نون اعرابي غرزي باقي پاتې شولې پنځه صيغه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو دیو تناسب ورته دا مشو دیور پسې عواملو کې ان هم دي ان لفظ معنی کې عمل دا کې چې مضارع طویل مصدر سره راړي باقی لفظي عمل دلن فشان دي دیور پسې کایرا کای معنی کې عمل دا کې چې خپل ما قبل سبب د ما بعد د بار جوړي اسلام تو کای ادخل الجنه نو ما اسلام راړو د اسلام راړو سبب دی دا ما قبل لکای نه دی د چا لپاره ما بعد د پاره نه دخول جنت د پاره او لفظي عمل په شان دلان دی اذن دا په جواب د سوال کې واقع کیږي او لفظي عمل لري په شان د شاده دلان دی یعنی بنزو کې نسب ور کې وو نه نه رابي ورسي به ور پسې لم دی علم بیان موږ کو لم مضارع ماضی تاړي دای معنی عمل دی ماضی منفی تا او لفظي عمل دار بنزو صيغو ته کوم کې شنه اعرابي نشته جزم ور کوي او وصيغي کوم کې شنه اعرابي دغه نن اعرابي غرزي لما لفظ کې د لم بشان عمل کوي معنی کې دام ماضی منفی تاړي خو منفی کې څه پیدا کوي ماضی کې څه ماضی بنفي کې استغراق پیدا کوي یور بس ان دي انم په لفظ کې بشان عمل دا لم کوي خودم ردا چې دا په دوه جملو داخليږي او د شرط وی بلته جزاء ویل کی دې بیان به ان شاء الله تاسو نه دا نه هو کې راشي کچري شرط او جزاء دواړه مضارع دواړه ته جزم ورکړي او کچري دواړه ماضی صرف او صرف معنی کې عمل کې مستقبل پورې خاص کوي لفظ کې عمل کې ځکه ماضی مبني ده او کوله مضارع دویمه ماضی یا دریم صورت ده ناول ته جزم وجوبن ورکړي او دویم ماضی ده اې ته جزم نه ورکړي او کولټي اوله ماضی دویمه مضارع وي نو ماضی کې عمل هونه شي کولای لفظا او پادشاه مضارع نه ته به جوازن عمل کوي چې جزم ورکړي او کني ورکړي ولا نه بلې اذن هو کې راشي ان شاء الله به صبح شو ندي ختم شوی لا لام امر لام امر معنی کې عمل کوي لفظ کې عمل کوي معنی کې عمل لا کوي چې مضارع امر تاړي او لفظ کې عمل بشان د لام کوي او لام امر مجهول په ټول صيغو کې راځي او په معلوم کې صرف په غائب او متکلم کې راځي مخاطب کې نه راځي لا انه معنی کې عمل دا کوي چې مضارع نه هیداړي او لفظ کې عمل پشان دلم کوي انځ صيغو ته جزم او صيغو نه اعرابي ورسي صوبه شو څلو پنځم باس مضارع د تاکید د بار دوه حروف راځي لام او نون لام په شروع کې نون باغی لري نون به په دوه قسمه ده ثقيله او خفيفه ثقيله مشدد ته وي خفيفه ساکن ته وي ثقيله چې دې بیان وره دا په شپږ زینو کې مکسور وي او په اته زینو کې مفتوح وي کوم شپږ زینو کې مکسور وي کوم کې چې نون ثقيله نه مخکې الف وي چې څلور تسنیه دي او دوه جمع مؤنث دي یضربنان نه تضربنان نه پیږي باقي اته صيغه چې هغه تصور کوي هغه کې بنون خپل مفتوح وي ما قبل ذنون به حساب کتاب وي نو ما قبل ذنون به شپږ زینې کې غالب دی هوته شو باقي اته زینې بعد شو بده کې دوه کې ضمه ده جمع مذکر غائب او حاضر یضربن تضربن یو کې کسره د واحد مؤنث مخاطبه تضربن او پنځو کې بنسب وي تضربن یضربن تضربن تضربن یضربن تضربن تضربن اضربن او نضربن دریم نون اعرابي غرزي وو سيغونه څونه نون اعرابي غرزي او دو کې وو غرزي زمه پاتې کی په دلالت کوي یو کې یا غرزي واحد مؤنث مخاطبه کوي کسره پاتې کی په دلالت پورا گردان میں څنګه وي لا يضربن لا يضربان لا يضربن لا تضربن لا تضربان لا يضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا اضربن لا نضربن
مجهول هم دغه شان وی لا یضربن لا یضربن لا یضربن به نن خفیفه پاتو کې راضی په شپږو کې ناراضي کوم شپږو کې ناراضي کوم شپږو کې چې په نون ثقيله کې د نون مخ کې الف چې هغه څلور د سنې دي او دو جمع مؤنث یعنی مخاطب او غایبه په دې کې د نون مخ کې الف ثقيله کې نه په دغه صيغو کې خفيفه ناراضي بقيته کې راضي کا گردان به څنګه لا يضربن لا يضربون لا تضربن به لا تضربن لا تضربون لا تضربن لا اضربن لا نضربن مجهول من الاشياء ویږي به باقي دلته د حساب کتاب د نوې رابي غرزي وونه دې پیږي کنه او بلکې رابي وونه ما یادوي دلته خو کنه تو کې راځي ټول غواته دي لنه نو د دریونه غرزي کا د دریونه او باقي پینځو کې نن مخ کې نسب او اخري خبره د دې دار شي دانونی تاکید ثقيله خفيفه د اما سره هم راځي اما يضربن نه اما يضربان اما يضربن اما يضربان صبح سو شو ختم شو شپږم باس د امر جوړېدو طریقه ووري مناسب امر جوړیږي د شانه د مضارع نه څنګه جوړیږي حرف مضارعت به ورسه به وګوري افا کلمه ساکنه ده که متحرکه ده کچري فا کلمه متحرکه وانه بس اخر ته به سکون ورکی کچري حرف صحیح او اخره کې او که حرف علت نو به ورسه بس امر به جوړ شي لکه یصرفو کې یا لریکا نصرف بوي بس او کچري د حرف مضارعت د ورزيدو نه بس ساکنو نو حمزه براوړي مکسوره د اله شین کلمه مفتوحه وي او یا مکسوره وي او یا به حمزه راوړي مضمومه دا کله شین کلمه مضمومه وي لکه انصر او د مخکینو مثالونه افتح او اضرب دغه وکنه گردانی اضرب اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا دا د مخاطب امر حاضر بیان مطلب امر حاضر غائب به ورسنګ دي ليضرب ليضربا ليضربوا لتضرب لتضربا ليضربنا لأضرب لنضرب اما تویری مجهول صيغه دي ټول په شریک معنی وای کا ليضرب ليضربا ليضربوا لتضرب لتضربا ليضربنا لتضرب لتضربا لتضربوا لتضربي لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب او نون خفيفه او ثقيله په دې کې راځي کا نون خفيفه او ثقيله اضربن اضربان اضربن دا شان ورسوي اضربان اضربون به خبره باقي نور ګردانونه دي کا امر غائب متکلم معروف بنون ثقيله بنون خفيفه امر مجهول بنون ثقيله دا ګردونه ان شاء الله ټول نه اورم بس